اخري شعر به درته ووایم چې تل چې دا د بام په سر ولاړی خاکسار ورته چت ټیکهدار شوی دی. ګیدرینګ یې د هغې کمپني هغه ډېره زیاته ښي. سړی پکې داسې محسوسوي چې بالکل هم زه ماشوم یم یا بالکل ینګ یم که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شکر الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن ډېر خوشحاله یم، ډېر خوندور پروګرام چې دی نو هغه راجوړ دی د ټایم سکول چوګا. د هغې استادان او موږ سره شاګردان او دې ټایم کې موږ شهیدي سر کې ولاړ یو. ډېر خوندور او ډېر ښکلی موسم دی، یخ موسم دی، باران شوی دی او دا زموږ سره زموږ شاګردان دي ټیک ته. او دې اړخ ته زمونږ ډېر محترم د سکول استادان دي او پخلی هم روان دی. کوشش کوو چې دوی سره خبرې اترې هم وکړو او تاسو سره نننی پروګرام هم شریک کړو. تھینک یو جی. قدرمنو کتونکو ډېر محترم زموږ سره د ټایم سکول چوګا ډایرکټر جناب راحت علي صاحب موجود دی. سر تھینک یو، ډېره مهرباني دومره ښکلی پروګرام تاسو راجوړ کړه. څه به وایې نن ماشومان د سره دي شاګردان او په تېره تېره د سکول سټاف؟ زه په خپل ډېر زیات خوشحاله یم. ډېر وخت بعد راوتم د سکول نه او د کور نه ماشومانو سره. او د ماشومانو چې کوم ګیدرینګ یې د هغې کمپني هغه ډېره زیاته ښي. سړی پکې داسې محسوسوي چې بالکل هم زه ماشوم یم یا بالکل ینګ یم که نه. بیا ستاسو په شانې ملګري زما د سټاف ملګري دوست سره چې سړی ناست هم خوشحالوي او د هغې ټول داسې کوپریټ او ډېر ګپ شپ او که نه د ټیچینګ دغه سړی لږ بهر راشي نو سړی ته بیا لږ نوی شي. بالکل ډېر زیات انجوی کوم جي. دا به زموږ خیر کیدای شي چې د سکول استادان هم ګوري په حیثیت یو پرایویټ سکول ډایرکټر بیا د خپلو ماشومانو شاګردانو سره د سکول سټاف سره څه حیثیت لري. زه یم د دې څه اهمیت دی داسې چکر لګول؟ نو یو خو دا یي که نه چې نوی ماحول ته نوی خلکو سره سړی ملاقات وشي. بالکل جي. او په خپله سړی کوکینګ وکړي، هغې کې سړی باندې لږ سخت هم راشي، په هر کار په خپله وکړي که نه. او دا خو سنت دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به لکه مقصد د کور کار یا خپل کارونه یې په خپله کول که نه. د هغې دپاره پریکټیکل سړی راشي بهر ځان مطلب کار وکړي او لاس مطلب روټۍ پخه کړي او اور بل کړي او هر څه وکړي که نه. زده کړه پکې هم ده او انجویمنټ پکې هم دی او سنت هم دي. الله وبرکاتہ. زما نوم سیف الاسلام دی او زه په 9th کلاس کې سبق وایم ټایم سکول کې. او دلته چکر له راغلي یو شهیدي سر ته او د لږ ونې شاعرۍ سره وابسته یم او د ملګري وچ شعرونه پکې ووایه. شعرونه درته وایم چې دا صیب د جنت ټیکهدار شوی دی، ښکلی د الفت ټیکهدار شوی دی. دا صیب د جنت ټیکهدار شوی دی، ښکلی د الفت ټیکهدار شوی دی. ماته وایي ګناه دی پکې مه کوه، سم د نصیحت ټیکهدار شوی دی. او اخري شعر به درته ووایم چې تل چې دا د بام په سر ولاړی خاکسار ورته چت ټیکهدار شوی دی. کلي نه دی، دا د ښار دی ښه. دا خانه خراف و سم هوښیار دی ښه. او دا چې زه چې په لیدلو سهوه کېږم زه په ده مین یم، دا مې یار دی ښه. او دا سړی مجرم دی، د 2 جرمه، یو زما قاتل دی بل اغیار دی ښه. او دا چې تا ته ګوري په بلۍ ولاړ ته د ژوندون یې دا خاکسار دی ښه. جی دې ټایم کې موږ سره دا اعزاز صاحب ناست دی، دا پرنسپل صاحب دی د ټایم سکول، ورسره ډېر محترم مشتاق صاحب ناست دی، ورسره ډېر محترم نوید صاحب ناست دی. او ماشاءالله ذمه دارۍ سره زه به دا ووایم چې په حیثیت استاد په خپله لګیا دي او هغه څیزونه کټ کوي. شاګردانو ته تاسو انجوی وکړئ، خدمت به موږ وکړو ډېر زبردست. پرنسپل صاحب دا څه روان دي جي؟ څه تیاریانې روانې دي؟ فلحال خو موږ ټماټر کټ کوو، دې نه بعد دغه ځای کې موږ نغری جوړ کړی، انشاءالله دغه هلته به موږ پخلی کوو. او دې نه بعد چې دی انشاءالله دې بره ځای کې موږ ټول ماشومان بیا رایو ځای شي، دوه واړه وتلي چکرو دپاره.
پخلی سیستم چې ټیچرانو موږ په دا خبره وکړو چې په پخلی به موږ وکړو او واړه لاړ شي تاسو چکر ولګوئ ځکه موږ واړه بیسیکلي راوځي چکر دپاره ځکه د سکول ماحول کې د سټډي برډنز وي پې دغې سره ټسټونه وي اګزام وشو په دې نږدې ورځ کې نهم والا اوس هغه لسم ته پروموټ شو موږ دې لږ بار وځي انجوای وکړي د دې لپاره موږ دا واړه راویستي سالن به څه پخوئ لکه کوم قسم سالن به پخوئ انشاءالله چکن کړایي ده پکې او هنډۍ اراده مو ده او د څه ملګري باربیکیو پکې کوو نو ګورو اوس حالات ته چې څه پروګرام خورای باران موسم ښه داسې بهترین انشاءالله موږ دا 3 ایټمز ده به تیارو نوید صاحب دا ایزا صاحب ډېر زبردست چیزونه یاد کړل ما خو خوله کې اوس نه اوبه راغلې یاره ته به څه وایې نو یاره زما ورته په خوله کې اوبه راغلې خو دغه به تېرې کړمه تږې مې ډېر زیاته د اوبو هم شارټېج دی او دا خو موږ د دې وړو دپاره دا دغه وکړو چې دو دغه اعزاز صاحب چې څنګه چې برډن دی سیوا دی مطلب اوټینګ پکې وشي دویم د هغې نه دویم خبره به دو کې دا پیدا شي چې دو ګیدرینګ آپس لکه مطلب سبا یو ځای کې دو مشکلات راشي چې دو په کپ نی سره کار کولی شي یوازې نه مطلب ایز ا ټیم هم کار کولی شي دویم دو پیاده ګرځېده دا پکې هم کولی شي داسې نه چې یا دغه دی او د هغې سره نور هم چې مطلب دو بار مطلب د خلکو سره میلاو شي پته ورته ولګي د بل ځای د ماحول پته ورته ولګي ځکه چې دا موږ سره لسم کلاس دی نو کال به دو وځي لکه هاسټل به دې ته چې دو دا پته هم ولګي چې موږ سره بار څنګه کار کول غواړي یا څنګه کول نه غواړي د هغې د وجې اوس موږ چې کوم دی واړه ټول چکر ولتلي استادان ورسره هم تللي یو دوه درې هغه موږ هغو ته دغه کړي دي او هغو چکر مکر چې و دا سالن مالن چې تیار شو روټۍ به وخوري بیا به د هغې وروسته بیا چکر ولګوي مهرباني نو دا چکر له خو نن موږ رالو نو دا ارینجمنټ یو ورځ دونه اعزاز صاحب دی پرنسپل صاحب دی کړی ځکه چې په یو ځای سړی ناست شي نو دا یې بور شي سړی که نه روزانه سټډي او سبق وي چکر پکې دا چې سړی هغه بورنس هم ختم شي او نوی شي یو قسم دی سبق هر کار چې هغې کې لکه یو قسم نوی شي په طبیعت کې شي د سړی نو نن موږ راغلي یو دا سټوډنټان دي را سره ټول سټاف والا دي دا پرنسپل صاحب دي او بس اوس لګیا یو دا تیاری کوو د سالن برابرو بیا به انشاءالله ماښام د واپسي قدرمنو کتونکو دا زموږ سره کیتی پیتی ایان خان دی د ډایرکټر صاحب دا ځای ډېر ښکلی ځای دی موږ ځان له خپل سکول ملګرو سره راغلي یو خپل انجوای هغه وکړه او کرکټ هغه دلته وکړو نو دا ښه ځای دی موسم هم ښه دی موسم یخ دی که نه او محبوب صاحب تاسو به څه وایه یاره ننني چکر په حوالې سره ننني خو ماشاءالله چکر ډېر خوند وکړو ګرمي وه موسم ډېر زیات ګرم و الله پاک رحم وکړو باران وشو بیا د باران نه وروسته زموږ سټاف چې کوم دی ډېر ښه موقع باندې دا فیصله وکړه چکر له رالو ملګري راسره هم دي ماشومان د سکول دي نو ټول ښه خوشحاله دي او نن چې کوم دی نو د موسم په حوالې سره هم د چکر زموږ ډېر خوند وکړو او انشاءالله تعالی دا سلسله به موږ آینده دپاره هم په داسې موسم کې موږ برقرار ساتو الله یې توفیق راکړي تھینک یو ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو موږ سره زموږ د سکول پوزه که ورته ووایم نو غلطه به نه وي لکه ډېر محترم او لکه ډېر خدمت کوي دی هر یو دغه ته ځان نسوي که نه ډېر په اخلاص باندې عمر حیات صاحب تھینک یو جي څه به وایه پروګرام په حوالې سره شفیع الله صاحب پروګرام خو ډېر زیات خوند وکړو او ډېره مزه یې وکړه موسم ډېر زبردست دی بل دا لوکیشن هم ډېر زیات ښه دی ملګرو ښه انتخاب کړی او راغلي یو شهیدي سر ته سکول ماشومان راسره هم دي پرکټوریل بورډو سټاف ملګري راسره هم دي نو ښه موسم دی او ښه انتخاب دی د ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ خپل استادانو سره راغلي یو دلته ښکلې موقع ده د چکر او دا زموږ خوش قسمتي ده چې موږ لکه خپل په سکول کې وینا وکړو هغه پرنسپل صاحب او ټول استادان هغه منظور کړي او موږ یې چکر له راوستو
قدرمنو کتونکو تاسو زمونږ چکر هغه وکته امید دی چې تاسو به تیم خوندونه اغستي ماشاءالله ټول سټاف زمونږ سره د سکول سټاف هم د هغې سره زمونږ په چې کوم پراکټرز دي هغه مونږ سره د سکول ډېر خوند یې وکړو دا دې ته به زوړ نوم چې و نو دې علاقې ته به هندوانو کنډه وي اوس دې ته مسلم کنډه وي دا بالکل شانګلي او د بونیر درمیانه حصه ده یعنې دلته دواړه ضلعې یو ځای کېږي ټیک شوه ډېره مزه یې وکړه تھینک یو خپل کوربه شه په الله ته اجازت ورکړئ ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان